السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. مفتی صاحب څنګه چې الله خیر جوړي. مفتی صاحب د صدیق رحمان دی اٹک نه خبرې کوم. ما دا نه دا تپوس کولم ټیکس شرعي خاصیت څه ده؟ ټیکس د عوام الناس نه حاصل څنګه دي؟ والسلام. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. ټیکس د انګریزي ژبې لفظ دی. په علم المالیات کې د ټیکس نه مراد هغه رقم دی چې د حکومت د چلولو د پاره مختلفو صورتونو کې د خلکو نه وصولولی شي او د دې وصولي د یو نظام تحت کیږي. په کومو خلکو باندې چې ټیکس ولګي هغوی چې کله وخت مقرره سره هغه ټیکس ادا نه کړي نو د هغوی خلاف قانوني کاروایی کیږي. عربی ژبه کې ټیکس ته مکس وي، مکا صاحب المکس، او دا رنګ خراج هم ورته وي. د اسلام نه مخکې یا د اسلام نه بعد غیر مذهب خلقو کې د ټیکس مستقل یو سوچ وو او هغوی به ټیکسونه اخیستل د قومونو نه او د خپلو عوامو نه. چا به 10% اخیستو، چا څنګه، خو ټیکس د هندوستان متحده هندوستان کې هم د ټیکس یو ترتیب وو. خو دومره مسله ده چې په اسلام کې د ټیکس تصور نشته. د اسلام نه مخکې به خلکو ټیکسونه اخیستل، خو کله چې اسلام راغی مسلمانانو نه د ټیکس ذمه ختم کړه او د ټیکس نه مسلمانان آزاد کړل او د زکات حکم په اسلام کې راغی. دا اسلامی او اقتصادي او د مالی نظام د پاره دا زکات اصل دی. او دغه رنګي د دین ټیکس یعنی مطلب د پیسو د زکات د دینه بغیر د دنیا یو نظام حیات د مالی نظام نه بغیر اغنی شي چلی دی. دور د خلفای راشدینو تک وکتی شي نو د خلفای راشدینو په دور کې به هم په بیت المال کې زکات هغه به راجمع کېدو. بیا وروستو ورسره مال غنیمت، مال الفی او مال خراج اضافه وشوه. د اسلام نه مخکې ټیکس رایج و، خو اسلام د هغې په ځای باندې منصفانه دغه رنګې یو عادلانه نظام چې هغې ته نظام د زکات وی دا اسلام رایج کو. د هغې فایده دا وشوه چې امیری او غریبی هغه فرق بالکل ختم شو. بلکې د تاریخ والا لیکي چې یو دور داسې راغی چې غریب ختم شو، د زکات اصولونکي څوک نه و. نو په احادیثو کې د ټیکس نه منع راغلی ده. لکه مسند احمد جلد 6 صفحه 118 کې حدیث ته عن عقبة بن عامر عن رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة صاحب المکس یعنی العشار. نبی علیہ السلام فرمایلی دی چې کم سړی ټیکس سیلز ټیکس چې وته وي، اوشر یعنی سیلز ټیکس یا زرعی ټیکس حاصلون کې دا سړی به جنت ته نسی. بل روایت د کنز العمال جلد 5 صفحه 315 کې چې ان الله يدنو من خلقه فيغفر لمن استغفر الا البغي بفرجها والعشار. چې الله رب العالمین د خپل بندگان چې څوک ورته نږدې کیږي الله یې ځان ته رانږدې کوي، سیوا د هغې ښځې نه چې هغه زناکار دا الله نه معاف کوي. او دغه رنګې ټیکس وصولونکي حکمران، کم حکمران چې د خپلو عوامو نه ټیکسونه اخلي ناجایزه په زور او د هغې د وس نه زیات، داسې حکمران به هم الله جنت ته نه وردن نه کوي. خو بیا پاتې شو دا خبره چې مسلمانانو باندې شرعن خو ټیکس نشته، خو قانونن ټیکس لګول څنګه دي؟ نو د هغې مسله دا ده چې نن سبا حکومتي ذمہداري څومره زیاتې دي، ملکونو سره جنګېدل دي، د ملک حالات را کنټرول کول دي، د ملک د هر یو نظام خیال ساتل دي. که صرف داسې وکړو
چې مثال په تور یو مخلصه حکومت قائم شي او الته کې صرف زکات وي نو د زکات د لپاره هم مخصوص مصارف دي چې غریبانو ته زکات ورکول شي خو د ملک نور نظام هغه به پس چلول شي د زکات پیسې خو صرف غریبو ته لاړې خو د ملک نو ضرورت دا بسنګ پوره کیږي د ملک خزانه او د خلکو تنخواګانې به د سونو پوره کیږي لابودی دا یعنی ضروری خبره ده چې د ملک د پاره دی داسې یو طریقه وي چې پاغه د عوامو پیسې ملک ته راجمع کیږي او د ملک ټول ضرورت پاغه باندې بادشاہ وخت پوره کوي د دغه مجبورې د وجنه الضرورت تتقدر بقدر الضروره په بنا باندې د مخصوص شرایطو سره ټیکس لګول فقهاو جایز ګڼلي لکه هدایت جلد 3 صفحه 125 کتاب الکفاله کې داغه تفصیلی ذکر کړی دی خو کله هم چې په مسلمانانو باندې ټیکس لګي نو دا ټیکس با د یو څو شرایطو د لاندې وي یو شرط پاغه کې دا دی چې حکومت هغه ته به واقع د مال ضرورت وي خزانه به بالکل تشتوري که خزانه ډکوي او اسه بیسه په خلکو باندې ټیکسونه لګوي دا ظلم دی یا مطلب دا دی ال به ټیکس لګوي چې د آمدنه بالکل سزریه نه او هغه ناکافي وي د ملک موجوده پیسې نو په دغه صورت کې بهشکه چې قانونن حکومت ټیکس لګول شي شرعاً خو اجازه نشته خو کچره ټیکس ولګي نو د کې بدا شرط هم وي چې کله احتیاج ختم شي ضرورت ختم شي او د خزانه روان شي په دغه صورت کې بیا د عوامونو هغه ټیکس لري کولی شي دا نه چې یو ځل ټیکس شروع شو بیا که خزانه مالا مال وي او خلک او بادشاهان په خزانه مزي کوي بیا هم د غریبانو نه ټیکس اغستی شي دا ظلم دی داسې بني نو شرط اول دا دی چې واقعي خزانه ته او ملک ته د ټیکس یعنی د پیسو ضرورت وي او بل ذریعہ نه وي به د ټیکسا نو بهشکه چې بیا د ټیکس ولګوي خو چې کله خزانه یعنی ملک مالدار شو بیا د غریبانو نه د ټیکس بوج ختم کړی شي دویم شرط کچره حکومت ته د سرمایه ضرورت دی او د ټیکس نه علاوه د سرمایه د حاصلولو د پاره سبل ذریعہ نوي نو ټیکس لګول جایز دی خدا شرط به هم پکې وي دویم چې ټیکس با په خلکو باندې په منصفانه انداز کې لګول شي مطلب دا دی چې د هغه سړي حیثیت طبقاتی شي چې څومره بوج دی وړي شي دا نه چې مثال په تور باندې یو سړی په گاډي کې ټماټر خرڅي او ته د هغه نه هم د میاشتې 100 روپۍ د هغې ټیکس اخلي دا څه غلطه ده د خلکو باندې دی په انصاف سره مالدار سړی دی نوکر پیشه دی د هغه نه زیات والا غریب دی د هغه نه کم والا نو دا دویم شرط شو یو شرط څه شو چې واقعي ضرورت وي دویم انصاف به کولی شي دریم دا ټیکس دا پیسې چې کم د عوامو نه اغستی شي دا په لهو لغب کې او د حکمرانانو په خواهشاتو کې نشي لګولې دا به د ملک په ضرورتو کې لګولې شي څلورم دا ټیکس با د یو سړي په حکم باندې نشي لګولې بلکې یو اوخیاره کمیټي به کینی هغه به د ملک او د خلکو ضرورتو ته ګوري پوره د مشورې نه بعد به ټیکس لګولې شي پنځم نمبر صرف به قدر ضرورت په ټیکس لګولی شي د ضرورت نه زیات ټیکس به نشي لګولی مثال خزانه ته د 500 روپو مثال ضرورت دی ا د خلکو نه په یو روپیا ټیکس لګول سره هم پوره کیږي او داغه باوجود ته په خلکو باندې لس روپیا کېدي دا غلطه ده ځکه چې ما ابیح للضرورت فیقدر بقدر الضروره الاشباح والنظائر کې هم دا قاعده ذکر ده چې د ضرورت د وجه کم سیز مباح شي اب د ضرورت په اندازې سره لګولی شي شپږم نمبر د ټیکس مقدار به دومره وي چې د خلکو د پاره قابل برداشت وي دا نه چې دومره مقدار سره کېدی چې بیا د خلکو د برداشت نه هم بار وي شاه ولی الله رحم الله علیه هم په حجت البالغه کې د خبره ته اشاره کړې ده چې د حد نه زیات بوج اچول
دا حرام دي د حکومت د پاره چې په عوامو واچي. وم شرط بدای چې د ټیکس د وصولولو طریقه به هم آسانی، خلکو ته به تکلیف نوي او ملازمین عملا او دغه رنګي اهل کار دا به نرم دل وي، د رشوت نه به اجتناب کوي. د دې ټولو صورتونو به خیال ساتلی شي. دا صورتونه د یو ځل بیا واورېدی شي. یو واقع چې ضرورت وي البه ټیکس اغستی شي. دویم په خلکو باندې به د هغې د وس مطابق پیسې کې خودي شي، د سړي حیثیت ته به کتی شي. دریم دا پیسې به په ضروریاتو کې لګولی شي، په لهو لغب کې به نشي لګولی. څلورم دا به د سربراه مملکت ذمہداري چې هغه یو پوره شورا راوغواړي، صرف د خپل رایې تابعداري ونه کوي. پنځم ټیکس به بقدر ضرورتي چې کله مسله حل شي بیا به خلکو نه ټیکس لرې کوي او ختموي به. شپږم د ټیکس مقدار به دومره وي چې د خلکو د پاره قابل برداشت وي، د حد نه زیات بوج به پې نه اچوي. اووم د ټیکس طریقه به اسانه وي، خلکو ته به پکې تکلیف رسول نه وي، ملازمین هغه به رشوت خواره نه وي، نرم دله به وي. د دې ټولو خبرو به خیال ساتل پکار وي. ځکه شاه ولی الله رحمه الله علیه ذکر کړی دی چې کچره خلق سخت دله وي دا هم ظلم دی د عوامو سره. ثم وجب ان يؤمر العامل بالتيسير وينهى عن الغلول والرشوة وان يؤمر القوم بالانقياد له ليتم المصلحة المقصودة. چې بیا دا لازم دی په بادشاه باندې چې عاملین ته حکم وکړي شي چې په خلکو اسانتیا کوي. وینها عن الغلول او د ملازمین به د دوکې د پراډ او د رشوت نه منع کولی شي. وان یؤمر القوم بالانقیاد له او دارنګ قوم تبا دا حکم کولی شي چې د دې حاکمانو کم خلق را لګلې د دې تابعداري کوي او د دې د عہده او د حیثیت خیال ساتي. لیتم المصلحه المقصوده چې کم مقصودی مصالح دي چې هغه پوره تور باندې حاصل شي. لہذا د مسلې حاصل دا شو چې ټیکس لګول شرعا ممنوع دي. احادیثو کې د ټیکس لګولو نه منع راغلی دا، صرف د زکات حکم اغشتا چې هغه به حکومت ته زکات راجمع کیږي. خو بیا هم قانونا د قانون په لحاظ سره د ملک حالات چې کله خراب شي د دې شرایطو په بنا باندې چې د دې شرایطو خیال پکې وي په انصاف او په دایره کې دنه ټیکس لګول جایز دي. خو چې کله ملک خشي هغه ټیکس به بیا ختمیږي او ظلم به په قوم باندې نشي کولی. د ټول تفصیل د پر وګوره مسند احمد جلد 6 صفحه 188، کنز العمال جلد 5 صفحه 315، هدایه جلد 3 صفحه 135، کتاب الکفاله کې الاشباح والنظائر جلد 1 صفحه 252، شرح المجلہ جلد 1 صفحه 56، حجت الله البالغہ د شاه ولی الله رحم الله علیه جلد 1 صفحه 25 او جلد 2 صفحه 150 کې. دارنگ ٹیکس اور اس کی شرعی حیثیت صفحہ 124، مال حرام اور اس کے شرعی مصارف و احکام صفحہ نمبر 309.